د نیپال د ټیم مین کلاړي سندیپ لیمیچینی له 8 کاله جیل ملو شو جی 8 کاله قید ولا ملو شو د چې کم جرم کړی چې تاسو سره زه شریک کم غوسه بدل هم درشي چې دومره غټ کرکټر داسې یو چیپ حرکت څنګه کولای شي جی په د باندې د ریپ کیس جی هغه ریپ کیس په د باندې پروف شوی هم دی په د باندې ثابت شوی هم دی چې د ریپ کړی د 17 سالو جنۍ د ځان نه د کشر جنۍ ریپ د کړی دی او په هغه کیس کې په د باندې 8 کاله سزا ختلې ده جی دا یو غټ کلاړي دی مطلب د نیپال د ټیم مین اهم کلاړي دی جی اوس چې د 8 کاله په د باندې دا کم کېدو لګیدل د اثر به د نیپال په ټیم باندې ډیر زیات پریوزي جی ځکه دا نیپال د ټیم یو مین اهم رول دی په ټیم کې لري ډیر ښه کلاړي دی ډیر ښه په لیګونو کې هم گیمونه کړی دی په پی اس ال کې هم گیم کړی لاهور کلندر سره د ډومبني ایډیشن کې به زما خیال دویم ایډیشن کې لاهور کلندر د طرف دوه هم گیم کړی دی آی پی ال کې د گیم کړی دی د دنیا ډیرو لیګونو کې د گیم کړی دی په وجه باندې چې یو ډیر ښه کلاړي دی یو ډیر ښه سپینر بالر دی جی دوسرا تیسرا په هغه په پرفارمنس باندې مون خبره دی چې نه کو دی چې دا کم کیس کړی دی په دې باندې خبره کو او دا کم سزا چې دله ملو شوی د ما په خیال دا هم کم سزا راځي اوس کې د ډیر کرکټ فینس چې کوم وی د چې کوم فینس چې نه جدل را سزا نه ورکول پکار دا هغه کس نه تاسو کا چې د چا بچی وي د چا لوريانه وي چې یو ماشوم سره داسې زیاته وشي نو بیا هغه کس ته سزا ورکول پکار دی دا سزا نه تکاله کېد باندې سکیږي دله باقاعده د خلکو په مخ کې فزیکلی سزا ورکول پکار یو داسې سزا ورکول پکار چې د ټول عمر یاد لري صرف دله نه چې څومره هم ریپ کیسز کیږي څومره هم ملګری زما د ویډیو ګور تاسو په علاقه کې هم داسې ریپ کیسز حواله سره سوینو ډایرک کس د غریوان رانیسي ځکه د مونږ په پښتونخوا کې س ټایم داسې په مختلف علاقو کې به وړو ماشومان سره دا کیس شي چې هغه واړه ماشومان بیا د کیس نه پس قتل شوی هم چې د غیلا شونه بچرته ډیران نه وروته چرته به د بو د ټینکای نه وروته چرته به یو زنه رجرته بنیر له ماشوم وزول او د قتل نه پس چرته به پټو کې پروتوجي نو دا کیسز ډیر زیات شو دي کې سندیپ لیمیچینی چې په انټرنیشنل سطح باندې دی یو مین کلاړي دی په انټرنیشنل سطح باندې یو غټ نوم لري د چې کوم د نیپال پولیس چې کوم دی د ویسټ انډیز نه راتله پتاي ایرلاین کې د ما خیال تایلند په ایرپورټ باندې دی رانی ولې دی نیپال پولیس او ګیر کړی دی جی نو دې کې قانون له هم پکار دی کې یو سړی ډیر غټ سړی شي ډیر غټ کلاړي شي ډیر مالدار سړی شي ډیر غټ بزنسمن سړی شي خو چې جرمو کې مخنیوي پکار دی او سزا ورکول پکار دی څنګه چې نیپال پولیس خدا سزا چې کومه ډیره کمه سزا ده کرکټ کیریئر خو لري د فینش شو کرکټ خو دا لري تبا شو ختم شو ته کله پس دی روزي د جیل نه چې دا بیا سکیری او آیا بیا د خپل بورډ ولا قبلای کنه او اوس آی سی سی له هم پکار چې دې سړی خلاف اکشن واخلي دې خلاف کم از کم د کرکټ باندې بین کی ډیر خکلاړي خدا د چې کم کیس کړي دی دا د مفقولو کیس نه دی دا د چې کم کارنامه کړي دی یو قسم نه دا د مفقولو کارنامه نه ده کله شوز ډیر چې کم کرکټ فینز یا د سره ریلیټډ وي د فینز په غي باندې زموږ خبره بده هم لګي خو نه جی دا صرف خلکو نه تاسو کوي چې راچا لور سره دا کار شوی د چا لور سره دومره غټ کیس شوی دی هغه چې زره د وینوس کما هغه پلار وای چې زره د وینوس کما هغه به دومره غوسه جی نو دې کې په خپل ځړ باندې لاس کېدی او خپل فیصله وکړي چې آیا کامنټ کې ما سره شریک کړئ چې آیا دله دا کومه سزا ورکړل شوې ده د ښه کړی دي او که بد کړی آیا دله دې نه زیاته سزا ورکول پکارو کنه خپل رائے ما سره په کامنټ کې ضرور شریک کړئ والسلام